چې د یو انسان نه مور او پلار خفوي او وفات شي نو هغه فوت شده والدین با څنګه مومن مسلمان راضي کوي. دا یو ډیره اهمه او ضروری مسئله ده، ځکه د مور او د پلار دا رشتہ دا ډیره قریبی رشتہ ده او ډیره نازک رشتہ ده چې مور او پلار د چا ناراضاوي رب ته ناراضاوي، خو چې مور او پلار ته نه خفوي ناراضاوي ته نو رب هم ته نه خفوي او ناراضاوي. مور او پلار چې خوشاله وي رب ذوالجلال پکور کې مال حال کې رزق کې برکتونه رب ذوالجلال اچي. مور او پلار د چا نه خفوي رب هم ته نه خفوي او پکور کې مال حال کې او زندګي کې په زندګي کې بیا برکت نوي. نو د چا نه چې مور او پلار خفشي او وفات شي اوس باغا فوت شوي والدین څنګه خوشحالي څنګه به راضي کوي. علماء کرامو لیکلي دي چې والدین د ناراضګۍ په حالت کې انتقال وشو چې مور او پلار وفات شي او بچی بیا د وفات نه پس والدین راضي کوي نو د هغې دپاره طریقه دا ده کتابونو لیکلي چې د والدینو په حق کې به د رب ذوالجلال په دربار کې د مغفرت دعاګانې غواړي او دا دعا د ټولو نه لویه تحفه ده چې بچی راولګي او د والدینو په حق کې د رب ذوالجلال په دربار کې د مغفرت دعاګانې غواړي د بخشش دعاګانې غواړي او همیشه د پاره بچی استغفار وای او د مور او د پلار د پاره دعاګانې غواړي درود شریف وای اجر او ثواب والدینو ته وربخي او دغه رنګه په دعاګانو کې نه هېري. امام اهل سنت فرمای فتاوا رضویه شریف کې چې د مور او پلار قبر ته هفته کې یو پیرتلل دا په بچی باندې حق دی. دغه رنګه د مور پلار قبر سره دعا غوښتل دومره اجر لري. امام اهل سنت فرمای چې رب ذوالجلال به د دې بچی په عملنامه کې هجمره اجر او ثواب لیکي. نو بچو ته پکار دی چې د خپل والدینو پسې ایصال ثواب کوي، کثرت سره درود پاک وای اجر او ثواب وربخي او د مور او د پلار د پاره د رب ذوالجلال دربار کې د بخشش او د مغفرت دعاګانې غواړي. رب ذوالجلال دې زمونږ والدینو ته عمر دراز نصیب کړي او رب ذوالجلال چې د چا والدین دنیا نه پرده شوي رب ذوالجلال دې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو کامل بخشش نصیب کړي او باری تعالی دې درجات بلند او بالا کړي.